وای دا مصیبتونه او تکلیفونه په دې خلقو باندې راځي، خو دا خلک درې قسمه دي. یو قسم فاسقان و فاجران، بدکاران، او دریم قسم د الله دوستان اولیاء الله دي. فاسقان و فاجران و بدکار باندې چې دا مصیبت او مرګ راځي، دا د هغوی دپاره هلاکت او تباهي ده. ځکه دوی ته شیطان النفس دا وایي زه نن به خدای راجي کړم، سبا به یې راجي کړم، کال پس الله دې نه یو ناراض یو مرګ راشي، دې تباه او برباد شي. موسی علیه السلام الله ته عرض کړ، وای الله قسمه قسم امتحانات راولي. الله ورته وایي زما پیغمبره، زما په کارونو باندې څوک پوهېږي نه، په دې زه پوهېږم. موسی علیه السلام ته عرض کړ، یا الله ستا په دې کارونو باندې ولې خلک نه پوهېږي؟ یوه ورځ به یې درته وښیم. موسی علیه السلام په یو سفر روان دی، یو ځای کې دمه کوي، شنه باغچه ده، سیمان پکې روان ده، ورسره خوا کې چینه ده، اوږد بدن موسی علیه السلام کړی، چرنده مې وکړه، اوبه یې وڅښلې، سخته ګرمي ده. راغی د یو ونې لاندې څادر خور کړ، د الله په ذکر کې مشغول. لږ وروستو یو نوجوان راغی، اس باندې سور دی، توره ورسره ده، انتهایی په تیزۍ روان دی. چې ناڅاپه یې په چینه باندې نظر شه، د اس نه راښکته شه، زر یې اوبه وڅښلې، چې په جلسې سره اس ته خطا، او د جملې پیسې وغورځېدې. پیسو ته یې خیال نه شو په تیزۍ لا. موسی علیه السلام ګوري ناشنا ننداره ده، وروستو یو ګربه راغی، کونډ راغی، میږي بیا یې رمۍ یو طرف ته کړه، راغی چې اوبه وڅښي، نو د هغه سړي نه چې پیسې غورځېدلې وې، اوبه یې هم وڅښلې او دا پیسې هم راجېږي، ده یې پکې واچولې وه. حرام بن جبل رضی الله تعالی عنه وایي کله چې یو مسلمان هغه